تاسو څه خلک یې کم قوم چې ځان ته پښتون هم وایي پښتون او جارو د ښځې لاندې وایي هغې ته پښتون ویلی شي نه نه ټول وایي که نه تاسو څه شی تاسو ښځې ښځې سلیمان علیه السلام د زمانې د مارغه قصه مې درته کړې وه چې مارغان یې راوغوښته چې راشي مشوره ده دا هدهد مارغه پکې لیټ شو ولې لیټ راغی هلکه وی صاحب لار کې راتلم یو مسلې رانه چا تپوس وکړو څه مسله وی راته وی چې ښځې ډېرې دي که سړي وی نو تا ورته څه وی ما ورته وی چې ښځې ډېرې دي وی نو تا د ټولې دنیا ښځې او سړي شمار کړي دي څه وی نه چې کوم سړی د ښځې مني دا مې په مثال د ښځې کړ نو ستا زمانه کې د ښځو منلو والا ډېر دي نو دا مې ښځې کړي نو ښځې ډېرې دي هغه زمانه کې اوس خو هر سړی نر ښځی دی د خندیر بچی خدای راستی که ورته یعنې کړک کولی شئ تاسو ښځو ته ځه شیخ صاحب تا واده کړی ونه کړک کولی شئ کړک که ښځه دې ووایي چې بایسکوپ ته ځم حاجي زه به در سره یم په اردل کې که ښځه دې وایي صدر روډ ته ځم شاپینګ کوم ته به زه بروا به در سره یم که هغه وایي آرمي سټیډیم ته ځم شاپینګ ته وایي زه ډله به در سره یم وایي که نه وایي تاسو ښځې یې اوس یو کار پاتې دی بلکې دوه پاتې دي یو رانه پټ تپوس وکئ بیا د لوډ سپیکر د ویلو نه دی او یو درته وایم یو پاتې دی چې مونږ کور کې کینو دا ښځې کارونه کوي مونږ په ځان ښځه نامه کیدو دا نرښځی چې دا سړی کې دا یې ګټي او مونږ یې خورو ځکه چې فی الحال په دې ملک کې ګورئ نه میړه یم نوکري ښځه یم نوکرئ ښځی په دې وځي سړی په دې وځي ته خبر نه چې کوم خوا لاړه تاسو پوه شئ نن ټول ملک قوم وګوره ښځو لاندې جارو وایي که نه وایي ښځو له تابعدار دي که نه دي دا د قوم حال نو دم دغسې دا ټیکېږي نه او د خدای په لوی کرم به کېږي په عقل ګرانه ده زما د اشنا مینه که د خدای مهرباني وشي خو څه به وشي او که نه په عقلي زما عقل دا نه مني چې پاکستانی قوم بم چرته راسته راشي زما عقل کې دا نه راځي اوس د جمعې مونځ ته را روانم یو ښځو ډله په مخه راغله پناه په خدای څونه لتې په داسې ملک شي څونه لتې په داسې ملک شي چې دا مونږ پکې اوسي دا هم د هغه دلګانو ښځې دي چې مونږ یې جنازې کوو او د دې پلشتو نکاح به مونږ تړلی اما تا مرګره را روانو راته وې داسې روانې دي لکه کور کې چې رواني نو خبره دا ده چې القا ملقا تاسو څه پېژنئ هغه د دغه رونه یئ چې من ربک ته په قبر کې تپوس وکوې رب څه کوي یو قبر روټۍ بني وګی ما تاسو خیال راغی نو عرض میں داو چې په دې ملک یو قانون دام دی چې کوم سړی د ملک خلافي نو هغه ته غدار ویلی شي
پاغه باندې د غدارۍ الزام ولګي او بیا په باقاعده په عدالت کې کیس چلی. ملک کا عبارت د دې ځمکې نه د پاکستان، نو دا خو زمونږ ملک دی، مونږ پکې پیدا یو، مونږ پکې لوی شوي یو، مونږ به پکې خخیږو. او که ملک عبارت د دې حکومت نه او د دغه نرخزیانو نه چې دا دې وخت کې اقتدار په لاس کې دی، نو زه خو 1 کروڑ ځل غدار یم او دا لعنتیانو منلو ته په هېڅ قیمت تیار نه یم. سو پورې چې د ملک د ځمکې تعلق دی نه، خو زمونږ ملک دی، زمونږ وطن دی. دا راغلیا خلق دی کوساډپ په مونږ حکومت کوي لګیا دي. ضیاءالحق د کم ځای و، کم ځای نه راغلی او پتا یې 10 کاله حکومت وکړو. دا ستا د صوبې گورنر د کم ځای دی، پتا یې 10 کاله گورنري وکړه. نو ملک کا عبارت د ځمکې نه نو خو مونږ خو زمونږ وطن دی. او که ملک عبارت د دغه موجوده قوم نه او د دې خلقو نه، د دې ښځو د نرو نه او د دې موجوده قوم نه، زه خو 1 کروڑ ځل غدار یم. قسم په خدای دی که د دې قوم مې نه نکاح تړل خوښ چې مردار شي والله که جنازه کول زما اړه مني. ته پوه شي دا ټول د سپي په مرګ مرداري دي. د چا ښځې او لوڼه چې بربنډې ګرځي، بیمواره ګډې وي او هغه مردار شي، د هغه جنازه چې د سړي زوی ځان ته وایي به یې دړه نه وکړي، وړنې نه مني. انعمت علیهم تاسو یې یا مونږ یې. خود دا خبیث حکومت ته ما ته غږ نه کوي. یو اعلان کوم، یو اعلان، دا خبیثان دې غږ نه کوي. کرمانه ښځه راووته په دې چې اقتدار مې نه وي لاس کې، یو اعلان کومه او دا حکومت ته غږ نه کوي. دا خود ته اوس چېرته چې په سړک روانې هسې یو ښځې سره چېرته داسې ټېله ووه، ښځه به تاڼې ته لاړ شي، پولیس به راشي، قانون دې لاس کې واغست. هلکه څه چلې کړی دی سړي؟ پنډت نهرو یې وجلې؟ نه نه جي، شریفانې ښځې د ده د لاسه په لارې نه شي تېرېدی. دلته یو لیونی دی چې چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي. چېرته ښځه وګوري ورغاړي وځي. نو پولیس به دې راونیسي، قانون دې لاس کې واغست. شریفې ښځې د نه په لارې نه شي تېرېدی. ته په غبرګو ړوند شې په دې تاڼه کې په ټپو کېږي. بیا یې مجسټریټ ته چې پیش کیږي، شریفې ښځې ته په لاره نه شي تېری. مجسټریټ دې خدای په غبرګو ړوند کي او په ټپو دې کېنی. شریفې ښځې په لارو کې ګرځي، په کوڅو کې ګرځي، په نشترحال ته ځي، آیات آباد ته ځي، آرمی سټیډیم ته ځي، کوچي بازار ته ځي. شریفې ښځې دې ته وایي. ستا د ملک هغه حکمران طبقه چې کم تیر شو موجوده دي، په غبرګ وړاندې شه چې د لارډ میکالې قانون یې تر اوسه پورې په دې ملک کې باقي ساتلی. شریفو ښځو له خو قرآن ویلی دي چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی. ښځه به بار نه وځي، په کور کې به هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز یې پردی سړی وانه وي. شریفې ښځې دې ته وایي. شریفو ښځو له خو قرآن ویلی دي چې وقرنا فی بیوتکن
ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى خزا ببار نوزی پا کور کے بم پا زورا زورا نگردی چه ده پرو آوازی پردے سڑے وانوی شریفی خزی دیتا ہوئی